بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو، دا وخت موجود ما په بونیر پیر بابا بشونی کلی کې. څنګه چې تاسو ته پته ده، دا بشونی کلی د سیلاب د وجې ډېره زیاته متاثره شوی و. مسلم خان را سره موجود دی د چغرزي ویلفیر فاونډیشن له طرف نه. هغوی تقریبا د بونیر د سیلاب لپاره 2 میلیون روپۍ چې دي نو هغه برابر کړي دي. 1 میلیون روپۍ چې دي نو هغه به په بشونی دې طرفونو کې کوم خلک متاثره شوي هغو ته ورکوي. 1 میلیون چې دي نو هغه به تحصیل چغردي طرف ته ورکوي. سماجي کارکن خلیل بنیری صاحب دو رالیږلي دي، دو سره به نورې خبرې اترې کوو. لومبی ورته جي په پروګرام کې هرکلی وایو، دلته کې رالی ستاسو یو جهان مننه. مهرباني سجاد صاحب، ستاسو ډېره مننه، تاسو موږ ته ټایم راکړو او موږ سره دلته رالی بشونی کلي ته. موږ ستاسو شکریه ادا کوو. ښه، د چغرزي ویلفیر فاونډیشن د باره کې راته لږ ووایئ. جي نو بیسیکلي موږ خلیل بنیری صاحب رالیږلي یو. هغه یو سماجي کارکن دی په دوبۍ کې پاتې کېږي، زما تره دی او مسلم خان بنیری دی. زه هغه رالیږلی یم چې د دې متاثرینو سره موږ خپل وخت مناسب هیلپ وکړو او د دو دادرسي وکړو. تاسو په خپله په لاهور کې اوسېږئ که نه؟ زه په خپله په لاهور کې اوسېږم. ښه، څومره پیسې راوړي دي د متاثرینو لپاره؟ نو خلیل بنیری صاحب موږ ته 2 میلیون راکړي دي. نو 1 میلیون به موږ په چغرزو کې ورکو، یو 1 میلیون به موږ پیر بابا بشونی کلي په دې ځایونو کې ورکو، کوم متاثره ځایونو کې ورکو. ښه جي، څه به ویل غواړئ؟ سیلاب چې راغی خبر شوئ، احساسات ښه څه وو؟ نو سیلاب چې راغی موږ چې کله وکاتو نو ډېر خفه شو، خو بس دا د الله له طرفه ده، دې څه مقابله نه کېږي. نو الله پاک دې چې کوم کسان په دې کې وفات شوي دي، الله پاک دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي. امین. او چې متاثره شوي دي، الله پاک دې هغوی ته صبر ورکړي. امین. او بس الله پاک دې نور دې صفتونه موږ وساتي. امین. کیا هغې لپاره موږ رالو چې متاثرونو ته د هغو حق موږ په خپل لاس ورکو. جي بس کتونکو، تاسو زموږ سره پروګرام ګورئ، موږ دا پیسې چې دي دا متاثره خلکو ته ورکوو. جي